बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په تیر لیکچر کې مو د CSS ډسپلی اینڈ ویزیبিলিټي پراپرټي په اړه خبرې کړې وې. موږ سره د دې لیکچر ټاپک دا پوزیشنینګ موږ سره د CSS ډیر زیات امپورټنت او ډیر زیات یوزفل پراپرټي ده چې د دې په ذریعہ موږ کولای شو چې کوم ایلیمنټس موږ سره په زموږ په HTML پیج کې دي هغه پراپرلی پوزیشن کو، یعنی هر یو چیز په یو پراپر لوکیشن کې پلیس کو په خپل ویب پیج کې. او پوزیشن ایلیمنټس چې کوم دي یا پوزیشن پراپرټي چې کومه ده د دې سره موږ سره باکس افسیټ پراپرټیز یو ځای یوز کیږي. مطلب په یوازې هغه دومره یوزفل نه دي، هغه سره موږ سره باکس افسیټ پراپرټیز یعنی ټاپ رائټ باټم اینڈ لیفت دغه پراپرټیز یوز کیږي. ټاپ رائټ باټم او لیفت نه مراد دا دی چې موږ یو ایلیمنٹ ته د ټاپ طرف نه څومره سپیس کې ویلیو ورکو چې څومره ویلیو ورکو او عمر سپیس کې به د ټاپ طرف نه موږ سره هغه ویلیو سکیږي سٹور کیږي. که رائټ ورکو دغه شان د رائټ طرف نه د څومره فاصله کې موږ سره داسې شي پلیس یا باټم او دغه شان لیفت. نو موږ سره پوزیشن پراپرټي چې کومه ده هغه موږ سره پنځه دي: سټیټیک ده، ریلیټیو ده، فکسډ ده، ابسولوټ ده او سټیکی ده. نو د ټول نه فرست به موږ سټیټیک باندې خبرې کوو. بای ډیفالت چې څومره موږ سره HTML ایلیمنټس دي دا سټیټیک وي او سټیټیک موږ سره داسې پوزیشن ویلیو ده چې په دې کې مونږ یو ایلیمنٹ ته لیفت ټو رائټ ټو باټم اسم نشو ورکولی. بای ډیفالت ټول مونږ سره سوي سټیټیک وي. د دې د پوهېدلو لپاره ما سره یو ویب پیج ده تیار ما جوړ کړی چې کوم باید تاسو مطلب ما جوړ کړی دلته وی خو اسې ټایم د بچت کولو لپاره ما مخکې جوړ کړی. نو یو مونږ سره ګورې ټایټل ده CSS سټایل ټیګ د پدې کې ما سم نه دی کړی. یو ډیو مې اغېسته په هغه ته مې کلاس ډیفاین کړی سټیټیک او دغه ډیټا ده پکې. ورپسې بل ډیو ده دغه کلاس نوم ده ریلیټیو او د بل ډیو ده دغه کلاس نوم ده ابسولوټ. نو اوس دغه ډیټا پکې ده او دا ویب پیج ما دلته اوپن کړی. په دې کې تاسو ګورئ یو دا ریلیټیو شو، د ابسولوټ شو او دا چې کوم سټیټیک ده. راځو دلته اوس د CSS پراپرټیز ډیفاین کوو. فرست اف آل بزه دا چې کوم سټیټیک ده دته بزه یو ویلیو څه کوم ډیفاین کوم. فرست به موږ د ټولو ته ویت او هایټ پراپرټیز ډیفاین کو. بیک ګراوند کلر به ډیفاین کو تر څو موږ ته ظاهره شي چې دا کوم ځای کې دا پلیس شوی ده. 200 پکسلز دا بیک ګراوند کلر به ورته ورکو، فار ایگزامپل بلو کلر به ورته ورکو. همدغه سیم پراپرټیز به کاپی کوم دغه درې واړو ته او په دغه چې کوم تاسو سره درې واړه ډیو دي درې واړو ته به موږ څه کو دا اساین کو. دا موږ سره ریلیټیو ده او دا موږ سره ابسولوټ ده. نو تاسو ګورئ درې واړه سیم کلر ده. اوس کې کلر موږ ډیفرنٹ کړو موږ ته به واضح شي. یا فار ایگزامپل اینی هاو 200 دی وي، د دې کلر دی سپوز سوي گرین او د دې کلر دی فار ایگزامپل سوي سلور کلر دی وي. اوس موږ ته د درې واړو فرق څه کیږي ښکاري. دا سلور ده، د موږ سره ریلیټیو ده او دا ده. نو موږ سره چې کوم سټیټیک ده فرست اف آل موږ په سټیټیک خبرې کوو. سټیټیک کې موږ پوزیشنینګ نشو کولای چې څنګه په پیج کې چرته پلیس شوي هلته به دا موږ سره سوي موجود وي. تاسو راشئ وګورئ پوزیشن از ایکوال ټو سټیټیک موږ لیکو، سټیټیک ویلیو ورته اساین کوو. نو موږ سره هیڅ کوم فرق نه ښکاري زموږ په ویب پیج کې. که دلته زه لیفت پراپرټي اساین کوم 20 پکسلز نو هیڅ کوم اثر په دې باندې نه راځي. که لیفت وي که ټایپ وي که هر څه وي هیڅ کوم اثر په دې باندې نه راځي. دویم دا ریلیټیو. ریلیټیو موږ سره داسې یو پوزیشن پراپرټي ده چې دا اکارډینګ ټو د نارمل فلو اف د پیج باندې ځي. اوس دلته زه پوزیشن اساین کوم ریلیټیو مې اساین که بیا هم موږ ته هیڅ کوم فرق نه ښکاري. دا اوس وګورئ دا ریلیټیو شو او د دې ځای کې دا مطلب روان ده. اوس که زه دلته لیفت ټو ټایپ ورکوم نو کار کوي، خو د کوم ځای نه به کار کوي چې کوم ځای نه دا پلیس شوی د دې ډیو نه پس. سپوز زه دلته ورکوم لیفت ورکوم او لیفت کې 33 پکسلز ته لیفت خوانه سپیس واخله نو دا به ماته 33 پکسلز لیفت خوانه سپیس واخلي. زه ورته ټاپ ورکوم نو ټاپ کې فار ایگزامپل زه ورکوم
24 پکسلز ټاپ خوانه سپیس واخله نو د کوم ځای کې چې دا و مطلب د مخکینی کانټینټ نه چې د دنه مخکې کوم کانټینټ دا غزینه به دا 24 پکسلز واخلي سپیس واخلي صحیح ده نیکسٹ کزه مطلب رائټ ورکوم کا هر یو ورکوم هر یو پراپرټي په د باندې موږ څه کولای شو اپلای کولای شو صرف لیفت ورته پریدم تاسو تخکاری د نیکسٹ ون موږ سره دا ابسولوټ ابسولوټ څه کار کوي ابسولوټ کې هم مونږه لیفت او رائټ پوزیشنینګ کولای شو خو د ابسولوټ او ریلیټیو فرق دا چې ریلیټیو چې دا ټو د نارمل فلو اف د ډاکومنټس او چې کوم ابسولوټ دا مونږ سره د چې کوم پیرنټ وي مطلب د دنه چې کوم پیرنټ دی هغه که مونږ سره ډیو ټیګ وي که هغه مونږ سره باډي وي که هغه مونږ سره باډي نه بغیر چې هر څه وي دا هغې پورې ریلیټډ دي نو مونږ سره نارملی یو باډي ده باډي مطلب دا نارملی یو ایلیمنٹ د باډي به د پیرنټ وي او یا که باډي هم نه وي نو د ډاکومنټ چې کوم بارډر دی دا به وي نو که موږ دته ابسولوټ ورکو نو تاسو اوس وګورئ تاسو سره هیڅ کوم فرق نه ښکاري خو چې زه دته کوم پوزیشنینګ کوم هغه پوزیشنینګ به سي هغه پوزیشنینګ به د دې بارډرو نه وي مطلب د دې پیج د سټارټ ایج نه به وي که د لیفت وي که د رائټ وي که د هر طرف نه وي نو ګورئ زه سپوز ته ورکوم ټاپ ورکوم او دلته لیکم 0 پکسلز سپوز اوس ما 0 پکسلز ورکه نو د دې چې کوم پیرنټ په کرنٹ کې د پیرنټ ایسو کم نشته نو دا به مطلب سٹارټ اف د غزي ګورئ د پیرنټ ایسو کم نشته که زه سپوز ته ورکوم چې لیفت او دته هم 0 ورکوم چې کله تاسو 0 ورکوئ نو بیا د مطلب د میجرمنټ چې کوم یونټ دی د هغې ضرورت نشته بس 0 ورکړي هم دا ټولو کې سیم وي ګورئ دلته هم څه شو 0 شو ابسولوټ موږ سره دا خپل پیرنټ پسې مربوطه سوي روان وي صحیح ده نو دا تاسو سره څه ابسولوټ ریلیټیو او سټیټیک نو اوس د دې لپاره چې دغه اگزامپل موږ سره ډیر زیات مینینګفول شي موږ به دا څه موږ به د کې یو پراپر اگزامپل وکړو ابسولوټ او ریلیټیو دواړه سره یو ځای ډیر یوزفول راځي چې کله موږ یو ایلیمنٹ موږ سره ریلیټیو وي او په هغه کې دنه ابسولوټ ویلیوز وي یعنی ریلیټیو موږ سره د دې لپاره یوز کیږي تر څو یو ریفرنس شي د نور ایلیمنټس ته چې د هغه چایلډز وي نو راځو سپوز زه یو اگزامپل لیکم چې کوم موږ سره دا چې کوم څه کوډ ما کړی دا به ځای په ځای پرېږدم زه ویډیو پاس کوم او زه څه ډیف ټیک ډیټا راولم بیا ویډیو سټارټ کوم تھینک یو ښه ونس اگین ویلکم ما یو پیج جوړ کړ په دې پیج کې ما یو ډیو اخیستی اوټر ډیو دلته سټارټ شوی او دغه ځای کې کلوز شوی دویم یو بل ډیو مې اخیستی ډیو فرسټ صحیح ده دلته اوپن شوی او دلته کلوز شوی صحیح ده په دې کې ډیټا ده فرسټ ډیو مې لیکلی داسې د فرسټ ډیو ورپسې چې کوم سیکنډ ډیو ده په دې کې به زه دا ډیټا ولیکم سیکنډ ډیو ده او په دې کې ډیټا ده یو پیراګراف ده او یو هیډینګ ده او دغه شان تھرډ ډیو ده او په دې کې هم موږ سره دا هیډینګ نو دا ما سره درې ډیو دي او دې کې ما صرف ډیټا پټ کړله سټایل مې نه دی ورکړی نو فرسټ اف آل تاسو وګورئ چې د دې لوک څنګه ده دغه شان لوک ده فرسټ سیکنډ او تھرډ اوټر ډیو موږ ته را نه ښکاري نو سمپلی ټولو نه سټارټ کې به مونږ څه وکړو د اوټر ډیو ته به زه یو مطلب یو پراپرټي څه کم اساین کړم سمپلی ډاټ اوټر به ولیکو کلاس مې ورته جوړ کړی اوټر نو اوس د ټولو نه اول دا ده چې زه غواړم چې دا چې کوم اوټر ډیو ده دا د یو بارډر واخلي او دا د په منځ کې څه شي شو شي نو سمپلی دغه اوټر ډیو ته به زه فرسټ اف آل ولیکم چې د ویډ څومره ده سپوز زه وایم د ویډ دی وي فار ایگزامپل 750 پکسلز صحیح ده په دې د مارجن څومره وي فار ایگزامپل زه وایم چې د یو 30 پکسلز مارجن وي صحیح ده دغه شان بیک گراوند کلر دی ولري فار ایگزامپل بیک گراوند کلر دی فار ایگزامپل ما سره وی لایټ بلو یو کلر دی لګ دغه ډیزاینینګ چې کوو مونږ چې کوو تاسو سره دا دی 30 پکسل مرجن شو او دا تاسو سره یو شی پسکه واغسته مرجن ما 30 پکسل واغسته تاسو ګورئ 30 پکسل دسه او 30 پکسل دسه هایټ ما دته نه دی ډیفاین کړي
سپوز مونږ به دلته یو هایټ هم ډیفاین کو فار ایگزامپل زه لیکم هایټ هایټ دی فار ایگزامپل په دې کې وي 600 پکسلز نو د هایټ به ما سره څه شي زیات شي صحیح ده 600 نه زه به 500 کم 500 د پکسل شو یو خبره بل یاد ساتئ چې زه دا زه غواړم چې دا د منځ کې شي دا د پیج کې ما سره په منځ کې شو شي نو سمپلی مونږ به مرجن سره 13 اپیکس پس ولیکئ آټو نو چې کله آټو ولیکو مونږ سره به دا سر چرته شو شي دا به په منځ کې شو شي میډل اف د پیج دا ما سره شو ها دا اوس نارملی په ټاپ کې شو کیږي ولې دومره لاندې ده ځکه چې مونږ 30 پکسل مارجن ورکړی صحیح ده نیکسٹ بارډر ورته واخلئ فار ایگزامپل زه دلته بارډر اخلم صحیح ده 2 پکسل بارډر 2 پکسل سالڈ بلو کلر کې بارډر نو لږ به دا نور هم څه شي پراپرلی شو شي نو دا تاسو سره یو ډیف شو اوس دا چې کوم بیک ګراوند د دادم څه کلر واخلي نو دا موږ سره باډي دا سمپلی د دې نه مخکې به زه راشم دلته ولیکم باډي او دغه باډي ته به زه بیک ګراوند کلر ورکړم بیک ګراوند کلر کې زه ولیکم لایټ یلو لږ چیک کوم کلر یې واخیسته لایټ یلو کلر یې واخیسته دا موږ سره په دې شکل څه شو نیکسٹ دا مونږ سره جوړ شو نیکسٹ زه غواړم چې دا د مونږ سره ریلیټیو وي او دا چې کوم نور دي دا مونږ سره څه وي ابسولوټ وي نارملی که زه دا نور ابسولوټ کوم نو دا به بیا هم سر داخلي چې چای د پیرنټ وي خو که هغه ورته دا چې کوم اوټر ډیف د دا ورته مونږ ریلیټیو کو بیا د دې پورې محدود ویږي سپوز زه راځم د هر یو ته نارملی یو سټایل ورکوم سپوز زه لیکم ډاټ فرست ډیف دته زه ویت ورکوم with the for example 220 pixels we height the for example ما سره وی suppose 240 pixels we background dash color the for example we purple color we صحیح ده او دغه شان دی padding ولري او padding دی for example 15 pixels دی padding ولري تاسو ګورئ تاسو سره یو تا ډیف دسې ډیزاین شو اوس دا نور فلحال پرېږدو صرف هم د فرست ډیف کې خبرې کوو بیا دا نور هم وروسته ډیزاین کوو فرست چې کوم دا یو ده دلته زه پوزیشن ورکوم ابسولوټ اوس که دلته زه لیفټ ورکم سپوز 33 پکسلز لیفټ ورکم تاسو څه ګورئ چې دا به څنګه کېږي پار لاړ د باډي نه سپیس واخیست صحیح ده 30 پکسلز د بارډر اف د پیج نه سپیس واخیسته خو د دې لپاره چې دا موږ سره پراپرلی ډسپلی شي چې کوم د اوټر ډیف دی هغه ته به موږ پوزیشن اساین کو څه پوزیشن به ته موږ اساین کو ریلیټیو چې کله موږ دا ریلیټیو کو نو دا به دې کې دننه راشي دې کې دننه راو صحیح ده نو نیکسٹ خبره دا ده چې دا موږ لیفټ فار ایگزامپل نو ورکو لیفټ ته ختمو نو موږ سره به دا شي پراپرلی شو شي اوس د دې پوزیشنینګ موږ څنګه کوو کله ته موږ لیفټ ورکو نو لیفټ خواته برازي صحیح ده دا باي ډیفالت لیفټ خواته 0% اندازې سره ده اوس دا غواړو چې موږ سره دلته دی راشي نو سمپل خبره ده موږ به ولیکو چې رائټ دی وی فار ایگزامپل 0 نو تاسو سره به دا رائټ ته شو شي رائټ ته شو کیږي صحیح ده زم چې رائټ ته خو دې شو شي خو رائټ ته دې لاندې شو شي صحیح ده نو سمپلی ولیکئ باټم او ولیکئ 0 تاسو سره دلته شو چې په هر ځای کې تاسو خوښه وي دا تاسو پلیس کولی شئ صحیح ده نو دا یو سمپل ډیزاین ده موږ به څه کوو دا به زه ریموو کړم چې موږ سره همغه شان کالم وایز څه شي ډسپلی شي همدغه پراپرټیز زه کاپي کوم ورې دوباره تاسو سره هلته ډسپلی شو همدغه پراپرټیز زه کاپي کوم د سیکنډ او تھرډ دپاره هم دا ما سره سیکنډ دی او دا ما سره تھرډ دی همدغه پراپرټیز دی وي بیک ګراوند کلر دی ورته صرف چینج کوم دغه پرپل و د دې سپوز څه وي پینک وي او د دې فار ایگزامپل
نو اوس تاسو وګورئ درې واړه تاسو سره په دې شکل په یو ځای څه شو په یو ځای په ځای ټول درته شو کیږي نو د دې لپاره چې دا موږ سره پراپرلی ډسپلی شي یاد ساتئ دا چې کوم سیکنډ ده دته موږ د لیفټ خوا نه سپیس ورکو ګورئ د ویدم هم دومره د هایټ هم دومره د سیم خبره د پرابلم نشته پیډینګ هم دا ده اوس د دې چې کوم لیفټ ته دته به موږ لیفټ خوا نه سپیس ورکو چې کوم ځای کې د څه شي پوزیشن شي اوس یاد ساتئ د ویډ څو 220 او پیډینګ وسره څو 15 پکسله تاسو یاد ساتئ دغه پیډینګ څلورو خواوته ده نو مطلب دا چې لیفټ خواته او رائټ خواته دواړه چې یو ځای کو نو 30 پکسل او د سره چې یو ځای کو 250 پکسلز نو ته موږ ورکو چې 250 پکسلز تاسو وګورئ دا چې کوم سیکنډ ده دا به دی خو راشي صحیح ده دغه شان تھرد صحیح ده ګورئ 220 او 15 د 150 او 250 دا شو او 250 د سپیس واغسته نو دته به موږ لیفټ خواته څو ورکو سپیس ورکو 500 زه ورته سپیس ورکم 500 نو تاسو سره ګورئ یو کالم شکل کې په داسې شي شو شي ما سیف کړی نه ده anyhow لږ به دا چیک کوم موږ د تھرد سپیلنګ غلط لیکلی تھرد تھرد سپیلنګ دلته هم موږ سره څه دی غلط دی left 500 position absolute صحیح anyhow کله کله ډېر وړوکی پرابلم راشي صحیح موږ سره دا په اوس وخت کې کار نه کوي موږ ورته لیفټ 500 لیکلی نو دا په کار ده چې موږ یونټ ولیکو پکسلز ولیکو نو بیا موږ سره څه کوي کار کوي نو تاسو وګورئ تاسو سره یو پراپرلی ډیزاین جوړ شو نو دغه شان تاسو کولی شئ سپوز یو ته زیات دغه ورکوي بل ته کم ورکوي سمپلی زه به دته یو دته بارډر ریډیس ورکمه بارډر ډیش ریډیس او دا د ما سره 33 پکسلز په اندازه باندې د دا بارډر څه شي ریډیس شي ګورئ د دې چې کوم اوټر ډیف د بارډر ریډیس شو خو د دې ډیفو نه دی شوی اوس موږ غواړو چې دا کونج دم شي او دا کونج دم شي نو سمپل خبره ده موږ به راشو فاست ډیف ته دلته به موږ ولیکو بارډر اوس دې کې خو ټول موږ نه ریډیس کوو که نه دلته موږ صرف موږ سره چې کوم ټاپ لیفټ ده ټاپ لیفټ طرف ته ده موږ دا ویلیو چې موږ سره بارډر ډش ټاپ ډش لیفټ ریډیس دا د هم څه شي 33 پکسلز شي تاسو سره دا ځای جوړ شو دغه شان چې کوم تاسو سره تھرد ډیف ده په دې کې بارډر ډش کوم طرف ته ده ټاپ رائټ ته ټاپ رائټ دی موږ سره څه شي ریډیس شي رائټ ریډیس او دا د هم څه شي 33 پکسلز نو دا تاسو سره څه شو دا تاسو سره یو پراپر ډیزاین جوړ شو کولی شي فار ایگزامپل د دې دغه هایټ هم لږ شان ډفرنټ کوي سیکنډ چې کوم هایټ ده دا به زه 270 پکسلز کومه نو دا تاسو سره یو سمپل ډیزاین جوړ شو نو په دې اگزامپل کې دا اگزامپل موږ د دې لپاره ډسکس کړ تر څو موږ د ریلیټیو او ابسولوټ پوزیشنینګ پراپرلی په دې دواړو باندې څه شو پوه شو نو موږ سره ریلیټیو د دې لپاره استعمالیږي تر څو د نور ایلیمنټس لپاره چې کوم د چایلډ دی د هغه لپاره دا یو ریفرنس په شکل یوز چې هغه یې سکی استعمال کی صحیح ده او چې کوم موږ سره ابسولوټ دا ابسولوټ څنګه کار کوي لیفټ او رائټ موږ په ټولو کې کولای شو صرف سټیټیک نه بغیر خو ابسولوټ څه کار کوي ابسولوټ خپل د مطلب چې کوم پیرنټ دی هغه پسې دا لیفټ او رائټ پوزیشنینګ داغه کیږي دا موږ سره سو ریلیټیو او ابسولوټ نیکسٹ موږ سره دی موږ سٹارټ کې صرف دا دوه ویلې اوس موږ سره صرف موږ ریلیټیو او ابسولوټ ویلې نیکسٹ موږ سره دی فکسډ څه کار کوي فکسډ ډیر زیات یوزفل ده ډیر زیات سمپل ده مونږ کولی شو یو پکچر راولو هغه څه کو فکسډ کو سپوز زه دلته په یو ځای کې یو پکچر راولم
چې هر ځای وي. صحیح ده. زه د دې اوټر ډیف نه مخکې هم زه غواړم چې دلته څه راولم، یو پکچر راولم. img src m سلش ما سره په دې فولډر کې پکچر ده m/pic1.jpg pic1.jpg with 100 pixels او دغه شان هایټ هم 100 pixels. دلته ما دا پراپرټیز اساین کړل. دلته تاسو راوګورئ یو پکچر راغو 100 pixels می ورکړی دي. اوس کده د 100 بل لږ زیات کو سپوز 150 وکو اوس د موږ پوزیشنینګ کوو. پوزیشنینګ موږ سره د څه کار کوي لکه څنګه چې موږ بیک ګراوند کې ویلیو چې موږ به یو ایمیج فکس راوسته کومه براوزینګ کوو یار څه کوو هغه دی په سیم پلیس کې پاتې کیده. اوس موږ د توایو چې دا ایمیج سمپلی رازو دلته وایو چې img او د پوزیشن د ما سره سوي پوزیشن د ما سره فکسډ وي. فکسډ پوزیشن مې ورته ورک. اوس ګورئ دا په دې ځای کې پاتې شو. صحیح ده. اوس که زه دا براوزر سپوز هغه کوم دا ما سره ګورئ نښکاري د پلیس دا فکس دا. اوس که زه دته نه مطلب لیفت ته ورکم چې لیفت خواته دی فار ایگزامپل دا 22 پکسلز سپیس ولري 22 پکسلز نو ما سره دا دلته ښکاري دلته بیهایند شته خو وټ از د ریزن دلته ما سره نشو کیږي ولې چې کوم مونږ سره دا ډیف د دا پس فرست کې ښکاري او هغه به وروسته ښکاري. مونږ سره دلته یو پراپرټي دا زی انډیکس مونږ سره داسې کار کوي چې مونږ سره وای چې کوم د وای ایکسس مونږ سره ورټیکلی کار کوي او ایکس مونږ سره هورزنټلی خو زی انډیکس یا زی چې کوم پراپرټي دا مونږ سره بیک اینڈ فرنٹ کې کار کوي. نو موږ د ایمیج ته زی انډیکس ورکو او هغه ویلیو ورته سکو زیات کو زی ډیش انډیکس دا به سپوز 3 ورکم او چې کوم اوټر ډیف دا موږ سره اوټر ډیف دا زی انډیکس موږ نیکسټ لیکچر کې پراپرلی ډسکس کوو. دته به 1 ورکم چې د چا هغه زیات وي هغه به موږ سره سکیږي شو کیږي. اوس ګورئ تاسو سره ایمیج د پاسه ښکاري که زه ته دا براوزر څومره موډ کې او سکرولینګ څومره کې نو تاسو سره به څه کیږي دا ایمیج به تاسو سره ګورئ شو کیږي. دا موږ سره څه ده دا موږ سره فکسډ ده او که ته دا هر طرف ته راوستل غواړې راوستلی شي. صحیح ده. که دا داسې کوم او که دا داسې موف کوم او که هر قسم ته زه موف کوم دا موږ سره څه کیږي شو کیږي. دغه شان ما د لیفت نه سپیس ورکړه تاسو دغه ایمیج ته د رایټ طرف نه یا باټم کې راولئ. تاسو سپوز زه دته ورکوم چې فار ایگزامپل باټم نه دی سپوز 44 پکسلز وي او چې کوم رایټ دا د رایټ طرف نه دی هم فار ایگزامپل 66 پکسلز سپیس ولري او ماته د څه شي شو شي. اوس موږ ته د بل طرف کونج کې داسې کیږي شو کیږي. نو دا موږ سره څه د پوزیشنینګ ده. اوس که دا براوزر څومره کوچنی شي موږ سره دا ایمیج مغمره سپیس به د باټم نه 44 او د لیفت نه 66 پکسلز سپیس لري. دا موږ سره څه دی دا موږ سره فکسډ دی. نیکسټ ون موږ سره دی سټیکی دپاره به زه یو بل فایل جوړ کړم او په هغه کې به لږ کانټینټس واچو چې کوم موږ سره مخکینی اکزامپل دی په دې کې به موږ دا سټیکی یوز کوو. په دې کې به زه لږه ډیټا ډېره کم بعد هغې نه به په دې کې موږ څه یوز کوو سټیکی یوز کوو. سمپلی دلته ټیکسټ کاپي کوم دا ټیکسټ زه کاپي کوم او د دې ډیف په لاست کې زه دا پیسټ کوم. اوس سټیکی څه کار کوي د سټیکی نوټ په شان کار کوي. سټیکی نوټ په شان او سټیکی ډیر زیات یوزفل ده. سپوز چې کوم ځای کې تاسو غواړئ سپوز زه دغلته غواړم یو ایمیج راولم چې هر یو ایمیج img او src چې هر یو ایمیج زه راولم زما خوښه ده. فار ایگزامپل موږ سره دا pic1.jpg به زه راولم
m/pic1.jpg او د هایټ او ویډث که تاسو CSS په ذریعه ورکوئ او که د هغه په ذریعه ورکوئ دواړه سیم خبره ده CSS باندې به د ویډث او هایټ ورکو دلته به زه یو کلاس ورکم چې د هغه بل نه څه شي دې فایل کې فکر کوم موږ سره ایمیج بل نشته نو صحیح ده بس کلاس نه ورکو ایمیج ته به راځو img د width for example 400 pixels وي او height دی for example وي 100 pixels وي نو اوس دا ویب پیج خپل ګورو دا کوم یو ویب پیج پوزیشن اگزامپل کې مونږ دا ویل پوزیشن یو پوزیشن اگزامپل او یو پوزیشن او سمپل تاسو سره دلته دا ایمیج څه شو اوس دا ویډ مونږ کا فار ایگزامپل 800 کو هم صحیح دا کار څومره کې تاسو خوښه ده ما دا زیات کو اوس سپوز دته زه پوزیشنینګ کوم دته پوزیشن ورکوم س سټیکی دا دی سټیکی اوس ګورئ چې کله زه براوزینګ کوم چې کله ټاپ ته زما ډزنټ میټر خو چې کله زه باټم ته زما دا ایمیج به ما سره څه شي سټیکی پاتې شي نو د دې لپاره به زه څه ورکوم ټاپ او باټم یا څه به ورکوم نو سمپلی زه به راشم ټاپ نه ټاپ خانه دی فار ایگزامپل 0 کې دا څه شي پاتې شي برزم نو پرابلم خو چې کله لاندې راځم چې کله براوزر ته ورسیږي نو دا همدغه ځای کې څه شو پاتې شو نو دې ته څه وایي سټیکی وایي زیاتره مینیوز دپاره دا خلک یوز کوي چې کوم مینیو دا یا اپر هیډر د هغې دپاره دا خلک څه کوي یوز کوي تر څو دا مینیو د سره څه شي پاتې شي نو تاسو کولی شئ فار ایگزامپل که زه فار ایگزامپل دته ورکم 33 پکسلز کې دا د ما سره پاتې شي نو چې کله هم زه لاندې خواته براوزینګ کوم نو دا ما سره څه کي دا ما سره په دې ځای کې څه شي پاتې شي برزم هیڅ پرابلم نشته خو چې کله لاندې 33 پکسلز کې دا څه شو پاتې شو یو بله پراپرټي هم موږ دته وایو ما سره ټایم شته سپوز موږ سره یو پراپرټي ده اوپیسټي موږ سره نورملی د 0.0 نه تر 1.0 پورې ویلیوز اخلي 0.0 بالکل زیات ته 1.1 تاسو 1.0 ته پریدي نو زه فار ایگزامپل 0.5 چې کوم موږ سره دا دومره اوپیسټي ورکوم دا ریفرش کوي اوس وګورئ تاسو سره دا ایمیج لږ تت شو خو چې کله مونږ برزو نو د دې در لاندې چې کوم لیکل دی هغه هم مونږ ته څه کېږي شو کېږي نو دا تاسو سره څه دی دا تاسو سره سټیکی پراپرټي ده دغه شان د دې نه علاوه یو بل پراپرټي هم دا کرسر مونږ ویلو مونږ دی فایل کې به چې کوم پوزیشنینګ اگزامپل ده په دې کې به ووایو سپوز زه چې کله یو لینک جوړوم په لینک باندې چې کله ماوس کرسر راشي نو د پوینټر شیپ یو شان وي دلته لیکل دی نو د دې کرسر شیپ بل شان دی دلته هم لیکل دی او نارمل کې دا ښیي نو دې دپاره موږ سره کرسر پراپرټي ده دلته ګورئ تاسو سره چې لینک راشي هغه کې هینډ وي هر یو کې ډفرنټ وي نو سمپلی زه هم چې کله زه په پی راځم په دې پوزیشن اگزامپل کې نو د کرسر پراپرټي ده تاسو یوز کولی شئ چې هر یو یوز کولی شئ هیلپ شان دی راشي صحیح نو ما سره دا پوزیشن اگزامپل ده دا هر یو پی پاراګراف ده دلته ټیکس دی خو دلته ګورئ هغه ورسره راغو نو دا موږ سره څه ده هیلپ ده دغه شان تاسو وایئ کراس ساین راشي نو تاسو لیکئ کراس هیر څنګه کار کوي کراس هیر چلیپا پر جمع پلس ساین راځي صحیح ده دغه شان تاسو سره چې کوم ریسایز ده ان ډش ریسایز ولیکئ ریسایزینګ تاسو ته ساین په شکل راځي ګورئ دا ریسایز ده دا ان ریسایز ناٹ ریسایز که تاسو ولیکئ چې اس ریسایز نو دی بل طرف ته به ریسایز راځي ان ریسایز ای ریسایز نو ای ریسایز سره تاسو سره په دې بل طرف راځي دغه شان ان ای تاسو یوز کولی شئ ان ای او اس ای تاسو سره دغه هغه چې ده دې شکل سره راځي که تاسو اس ای ورکئ نو دې بل طرف ته راځي
اس ای مې ورکړه او دا پیج څه کوم ریفریش کوم نو دی بل طرف ته راغو نو دغه کرسر د تاسو ډیفرنٹ ویلیوز ورکولی شئ او تاسو سره ډیفرنٹ ټایپ اف کرسر راځي او دغه شان مونږ ایکسټرا په دې کې اوپیسټي ویلې او اس ای ریسایز او دغه کرسر پراپرټیز هم ویلې دا تاسو مختلفو ځایونو کې یوز کولی شئ نو دا اوس تاسو سره د ایچ ټي ام سی اس اس پوزیشننګ پراپرټي او دا ډیر زیات امپورټنٹ ټاپک ده خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي یئ که تاسو په دې نه پوه نه شوئ یا تاسو څه پرابلم و نو تاسو سمپلی کولی شئ چې ماته څه وکړئ په واتساپ کې او یا په LMS کې مانه کوېسچن وکړي تاسو توجه نه مننه thank you see you in the next video